السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما. زمانگ دا کوس نن دریم سبق تے دا د عبادت متعلق تے آیات کریمه ده ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې ترجمه دا اے الله مونږ صرف ستا عبادت کوو او صرف ستا نه به مونږ مدد غواړو. حدیث مبارکه د نن سبق متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته العبادة فی الحرج کهجرة الیہ. د فتنې او د فساد په زمانه کې عبادت کول دا سیدی لکه ما طرف ته هجرت کول. مسنون دعا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے الله زما امداد وکي په خپل ذکر سره، په شکر سره او په بهترین عبادت سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ ته وصیت کړو چې هر مونږ ختم شي نه د هغې نه بعد دا دعا ته ووایه. مسأله د ننني سبق متعلق دا ده چې د کوم عبادتونو لپاره وخت مقرر دی. مطلب شریعت د هغې لپاره وخت مقرر کړی لکه مونځ دی او روژه ده. لکه موږ مونځ کوو که نه د دې 15 ټایمه مونځ دی او دا شان د سهار مونځ ماسپښین ماښام دا چې ته په خپل وخت کې ادا کړې نو دې ته ویلی کېږي ادا. او د وخت نه بعد ادا کړې نو هغې ته قضا وایي. لکه مطلب سهار مونځ په ما باندې لازم و، سهار مونځ که ما په خپل ټایم کې کړی وی نو دا ادا دی. او سهار مونځ ما په سهار ټایم کې ونه کړو بلکې وروستو زه کوم نو هغې ته بیا قضا ویلی کېږي. او کم عبادت لپاره چې شریعت وخت نه دی مقرر کړی لکه اودس، غسل او امر بالمعروف او نهي عن المنکر، یعنې خلکو ته د ښو خبرو حکم کول، دا شان د ګناهونو نه توبه، نور د حقوقو ادایګي، دا چې تم کله ادا کړې نو هغې ته ادا ویلی کېږي، یعنې هغه نه قضا کېږي. قضا صرف په هغه عبادتونو کې د کوم عبادت لپاره چې وخت مقرر شوی دی. الله پاک د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.